هغه ګډبوي گیا ختم شوه د بحر د سمندر دې طرف نه هغه طرف ته اوړم خو د مولوي صاحب نه یو وظیفه اورېدلې وه مولوي صاحب چې دا وظیفه چام وکړه او په سمندر باندې ورمنډه کړه قسم دې سمندر به هم نه ډوبئ دا خو ګډبه سړی و ساده سړی و ایمان والا بنده و مولوي صاحب به دروغ په منبر باندې خو نه وی کله گیا ختمه شوه اراده یې وکړه چې ګډې د سمندر نه هغه طرف ته اړوم د دا کلمه ووې او په سمندر باندې سره د ګډو بیزو ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه وروړې د سمندر ډوب نه که د ده به دا معامله وه کله چې به د سمندر طرف له راغې د مولوي صاحب والا کلمه به رایاده شوه په سمندر به ورمنډه کړې ډوبو به چې د خدای ذات لوی دی نو زمونږ په زړه کې د ما محترمو یرم ډېره پکار ده او یرم لویه پکار ده لیکن د هغې کاته د هغې عکس ته زمونږ مؤمنانو په زړونو کې د خدای ذات چې څومره لوی دی نو دومره زمونږ ګناهونه لوی دي زما محترم څومره چې د خدای ذات لوی دی دومره زما فسق او فجوریت ډیر زیات دی زما محترم او الله فرمای زما ذات موافق وګوره بیا که مونږ دعاګانې هم کوو مونږ اکثر خلک وایي یاره پلانکې سړی غریب دی پلانکي ته دا نه میلاویږي هغه ته دا نه میلاویږي نو زمونږ د ایمان موافق ده ګورې یو خرګاډی والا د خدای د دا نه غواړي چې خدایه ماله جاز راکه هغه ته پته د قسم دی که هغه په حقه باندې وغوښته نو خدای ورله ورکوي لیکن زمونږ ایمان داسې نشته که نه چې ستا څنګه ایمان و په خدای باندې ستا څنګه امید و الله وی په ما رب دې څنګه امید دی هغه عمره معامله تا سره کوم چې په ما دې څنګه اعتماد و هغه شان کاته تا سره چلوم زمانه دې د رزق څومره مطالبه وه هغه عمره رزق در کوم زمانه د ذریعه معاش څونه مطالبه وه هغه عمره شی تاله برابروم زمانه دې د اولاد څومره مطالبه وه هغه عمره اولاد تاله برابروم زمانه دې د مال څومره مطالبه وه هغه عمره مال تاله برابروم زمانه دې څه قسم مطالبه م وه د هغه قسم موافق به تا سره معامله او عمل کوم زما محترم اوس زما ستا ایمان کمزوری دی یو مولوي صاحب واقعه به یې کوله چې پلانکې ذکر وکړي او په دې سمندر م ورمنډه کړي نو ډوبی دی نه د عقیدې خبره ده په خدای باندې او د ایمان خبره ده بس یو ګډبه اوچته د جمعې فرض به مونځ کو هسې به یې مونځونه هم نه کوله نو ګډې سرولې د سمندر دې طرف ته گیا ختمه شوه اوس ته ایمان او د عقیدې خبره کوو دي چې عقیده دې په خدای څنګه ونه نو هغه کار به کېږي نو هغه ګډبوي گیا ختمه شوه د بحر د سمندر دې طرف نه هغه طرف ته اوړم خو د مولوي صاحب نه یو وظیفه اورېدلې وه مولوي صاحب چې دا وظیفه چام وکړه او په سمندر باندې ورمنډه کړه قسم دې سمندر به هم نه ډوبئ دا خو ګډبه سړی و ساده سړی و ایمان والا بنده و مولوي صاحب به دروغ په منبر باندې خو نه وی کله گیا ختمه شوه اراده یې وکړه چې ګډې د سمندر نه هغه طرف ته اړوم د دا کلمه ووې او په سمندر باندې سره د ګډو بیزو ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه وروړې د سمندر ډوب نه که د ده به دا معامله وه کله چې به د سمندر طرف له راغې د مولوي صاحب والا کلمه به رایاده شوه په سمندر به ورمنډه کړې ډوبو به نه خلکو ته پته ولګېده بهی یو ګډبه دی او جادوګر دی جادو دی ورسره ګوره اوبې ډوبی هم نه اوس نن سبا کې که یو سړی په ایراب ورمنډه کړي نو ډوبی یې که نه اوس که یو عام سړی تاسو ولید چې په ایراب یې ورمنډه کړی یا په سمندر او ډوبی یې نه د پاسه پې منډې والې نو قسم دې تماشې به ورته ودرېږي ویډیوګانې به یې راشي زما محترمو خلک حیران چې دی څنګه نه ډوبی څه کمال دی ده کې بس خلکو مشهوره کړه چې یو ګډبه دی او جادوګر دی اوبې نه ډوبی هغه خلکو ګډبه راونیو چې وایه څه کمال دی در کې جادو دې کوم ځای زده کړی دی هغه ساده سړی و موږ سره جادو کم دی ګډې سروم ټول ورځ ګډې بېدې سروم زه د څه نه خبر یم زه خو قسم دې مانځل هم نه ځم زه څه نه خبر یم بس کسانو ونیو په ډنډ ډولۍ مولوي صاحب له بوت مولوي صاحب ورته وایه څه کمال دی هغه وایي راځئ جي تاسو ته ښیم چې راغې مولوي صاحب هم راغې او دا کسان هم ودرېده بلا کسان ودرېده مولوي صاحب هم ولاړ دی وایي مولوي صاحب ما ته ګوره
ګډبه کلمه ووی او په سمندر یې ورمنډه کړه ډوبه وې نه واپس د دې طرف ته راغی وایي مولوي صاحب تا ته پته ده چې ولې مې نه ډوبئ وایي نه که نه چې دا څه وجه ده وایي تا یو مسله کړې وه د جمعې پر ورځ په منبر باندې تا ویلي یو کلمه دې ښولې وه چې دا کلمه څوک وکړي او ایمان یې قوي او په سمندر یې ورمنډه کړه نو زه پې ورمنډه کوم راځه مولوي صاحب ته هم را سره بډه که هغه وایي زه چېرته بډه کولی شم وایي دا کلمه ته ووایه که نه ولې تعالی نه درځي دا خو زده کړې موږ ستاسو نه ده هغه ورته زده کړې دی ما نه ده لیکن دې له د ګډبه والا ایمان پکار دی چې هغه دې د جومات په استاجي کې نشته که زه پې داسې ورلم کلمه به زم ویم کلمه تام ویلې ده ایمان ستام دی ایمان زمام دی تم انسان و زم انسان یم فرق دا دی ته ګډبه یې زه د جومات مولوي صاحب یم په عرف کې زه ستا نه په تقوا کې سیوا یم لیکن ایمان زما ستا نه قوي نه دی که زه پې ورلم ډوبۍ مې قسم دی دا د ایمان او د رب نه د امید خبره ده چې په خدای د ایمان څنګه قوي و په خدای باندې د یقین څنګه و الله وایي د هغه یقین والا معامله تا سره کوم زما محترم او زمونږ په خدای باندې یقین نشته نو مونږ اکثر د طالبانو ته وایم چې خدای نه سوال کوئ نو غټ سوال کوه او دا سوال کوه چې خدایا دنیا م راکه او آخرت م راکه دواړه راکه او کمزور سوال مه کوه په کروڑونو اربونو کې سوال کوه هلکه طالبان خاندي وایي دې څه وایي قسم دی خدای ولې کافرانو له جازونه ورکولی شي خپلو دشمنانو له ملکونه ورکولی شي ډونالډ ټرمپ ته د امریکې صدارت میلاویږي چې د خدای عظیم دشمن دی ما مسلمان ته مال ولې نشي میلاویدی لیکن زمونږ ایمان داسې نه دی د ما محترم وکړه په الله باندې ایمان نشته ځان جوړول پکار دی د خدای سره